ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره محمود جان بابر ستاسو خدمت کې ځل بیا حاضر دی. تیر ورځ حکومت یو فیصله کړې و او د هغه فیصلې تر مخه د ټول ملک کې په پاکستان کې او خصوصا زموږ په خیبر پختونخوا او په دې علاقو کې کم چې د زیاترو خلکو تعلق کوم شوبې سره دی، یعنی ورکوټي سوداګر، ورکوټي دکاندار، ورکوټي د پراپرټي مالک، د هغې دپاره حکومت یو فیصله کړې وه چې دا چې کوم حالات روان دي تیریږي او کومه سخته ده، په دې سخته کې به د دې د لاس امداد کولو دپاره به دې ته 15 ارب روپو پیکیج منظوري پرون وفاقي کابینې ورکړې وه او دې سره ویلي وه چې دې نه علاوه دلته په خیبر پختونخوا کې چې کوم حکومت دی هغوی ویلي چې دا د دکانونه چې کوم بند دکانونه دي د دې د کرایو مسلې او نور چې داسې کمې خبرې وي د بجلو د بلونو او دا ټولې مسلې د حل کولو دپاره په دې باندې کار روان دی او دلته ګیر چاپیره چې نور کوم کاروباري داسې مخکې موږ سره ذریعې کېدی شي هغه به موږ چلو. د دې ټولو دپاره چې کوم هلې ځلې تر اوسه پورې شوي دي، کوم اقدامات شوي دي، د حکومت د اړخه چې کوم اعلانات شوي دي او کوم هغه څیزونه را روان دي چې کوم به د خلکو په ژوندونو کې هغه چې کوم اسانتیا هغوی غواړي او کومه سختي چې راغلي هغه ختمول هغوی غواړي، آیا هغه به دې سره ختمه شي که نه؟ دا زموږ د پروګرام موضوع ده. زموږ د پروګرام موضوع دا هم ده چې په دې تیره د 3 میاشتو کې کوم خلکو چې بیا وروستو کې پته ولګېده چې د هغوی تعلق حکومت سره دی، هغوی په دې ملک کې ګرانه چینی خرڅه کړې وه، وړې ګران کړي وو او داسې ګرانه کړې وه چینی چې په 1 کیلو کې د 29 روپۍ کیلو پورې هغه ګرانه کړې وه. په هغې کې څه خلک بیا مخې ته راغه او پته ولګېده چې هغه د حکومت هغه خلک دي چې کوم چا په حکومت جوړولو کې غټ کردار او په دې کې بیا نومونه راغه د جهانګیر خان ترین چې کوم د عمران خان صاحب ډېر نږدې ملګری او د حکومت جوړولو کې د هغوی ډېر لوی لاس و. هغوی نه صرف په الیکشن ګټلو کې د تحریک انصاف باندې ډېر لوی لاس و بلکې ورسره هغوی نور پارټونه خلک په تحریک انصاف کې راوستو دپاره د هغوی ډېر لوی کردار او د هغوی د جازونو او د هغوی د هلیکاپټرو به ډېره چرچې به وي. نو دا هغه کسانو چې کله بیا د دې نومونه مخې ته راغه نو خلکو بیا وکته چې بیا کله د دوی د سزا ورکولو وخت راغو نو پته ولګېده چې حکومت وویل چې نه لږ غوندې وخت نور لګي په دې تحقیقاتو کې او کله به ویل چې نیب به د دې تحقیقات کوي او بیا اوس پرون وفاقي کابینې بیا یو 3 هفتې ټایم ورکړی دی هغه کمیشن ته چې هغه د لاړ شي نور تحقیقات وکړي. نو دې سره لږ غوندې معمولي غوندې شکوک او شبهاتو سر راوچت کړی دی چې آیا دا خلک د بچ کولو کوشش خو نه کیږي؟ وزیر اعظم صاحب د هغې ملګري چېرته لګیا دی خپل د انصاف هغه واده چې کومه کړې وه د هغې نه د رستو کېدو خبرې خو نه کوي، چېرته کوشش خو داسې نه کوي چې لګیا دی رستو دي شي او بس دا خلک دې بچ شي. نو که داسې څه خبرې وي په دې باندې به هم مونږ خبره کوو چې پاکستان کې د غریب د جیب نه چا دا دومره ډېرې زیاتې پیسې ویستې دي نو د هغې ذمهوارو ته به سزا څوک ورکوي او که وله ورکوي او که نه ورکوي. دې کې ډېر داسې 50,000 پورې داسې خلک نور مخې له راغلي دي چې هغه رجسټرډ خلک نو هغوی د چینو کاروبار کړی دی او په پاکستان کې ډېر لوی دا انکشاف شوی دی چې دلته داسې خلک ډېر زیات دي چې د هغوی نوم هم چاته نه معلوم، هغوی پیسې هم وګټي، د غریب د جیب نه پیسې هم وباسي او هغه پیسې خپلو جیبونو ته یوسي، په هغې باندې ټیکس هم ورنه کړي، حکومت ته د هغې پته هم ونه لګي. نو دا نظام به تر کومه پورې به داسې چلي؟ په دې باندې به بیا لږ غوندې مخکې خبرې کوو په دویم سیګمنټ کې. خو اولني زما خپل خیال دا دی چې مونږ په دې خبرو باندې لږ غوندې د خپل علاقې چې کوم دا خلک دي چا به چې ډېره ویله چې کرونا راغلې ده او زموږ کاروبارونه تباه دي، مونږ واړه تاجران یو، زموږ د اربونو روپو سامان په دې دکانونو کې خښ پروت دی او زموږ ژوند نه تېرېږي او حقیقتاً چې مونږ ګورو نو نه کاروبار شته نه ژوند شته نه څه شته. هغه ویره او ترهه چې کومه راغلې ده خوره شوې ده هغې نه مشکلات چې کوم جوړ شوي دي په دې کې د حکومت چې کومې فیصلې کړي دي دې سره به څومره کمې راشي، دا به څومره ټیک شي، په دې باندې به مونږ خبرې کوو. مونږ سره به کوشش وکړو چې زمونږ د تاجرانو چې دلته کوم مشران دي هغوی سره زمونږ رابطه وشي. نو مونږ خو ورسره زمونږ حاجي افضل صاحب دی دا د چیمبر پخوانی صدر دی، هغوی سره کوشش کوو چې زمونږ رابطه وشي. بیا مجیب الرحمن صاحب دی دا د انجمن تاجران د پیښور کینټ مشر دی او نه صرف د دې مشر دی بلکې د نورو چې کوم علاقو کوم خلک دي نو نور علاقې دي د هغې چې کوم د تاجرانو تنظیم دی هغې سره هم دې وخت کې پروډوسر صاحب وایي چې حاجي افضل صاحب ما سره په لاین باندې دی. حاجي افضل صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه محمود جان بابر صاحب. تاسو روزانه تاجران اجلاسونه کوئ، حکومت دلوي په کور کې کینی، تاسو وایي چې نه موږ بهر روزو چې ځکه چې وایرس خو نه وژني او دا غریبي به هم ووژني او دکانداران راغونډې کوي اجلاسونه روزانه کوي. اوس خو د حکومت پیسې هم مقرره کړي 15 ارب روپو پیکیج هم دل راوړو، دا خو ډېرې پیسې وي، ستاسو خو زما په خیال ټولې مسلې به وصل شي.
نه اصل کې محمود جان بابر صاحب دا 75 ارب 50 ارب روپے چې کم تاسو یادوي دا هغه 200 ارب روپو پیکیج حصہ ده د کې 50 ارب روپے دا هغه مزدوران لا ډیلی ویجرز دا دکاندار سره یا سمال انډستریز چې کم زموږ دي کنه ورکوټه کارخانو هغه چې کم ډیلی ویجرز دي یعنی دیاړیدار مزدوران کم چي دي دا وی دا پر اعلان شوه دا هغه احساس پروګرام چې کم آلریډي شتا چې کوم عام ولستا یا بنظیر انکم سپورټ پروګرام والا خلکو ته چې کوم 12000 روپے ملاوي دي دا احساس مزدور کا احساس پروګرام نومي ولا ورک چې مزدور کا احساس پروګرام او دا 2000 روپے ون ټایم بدا هغه دیاړیدار مزدوران سره ملاوي چې هغه چرته دکاندار سره نو کړ دي یا ورکوټه کارخانه‌دار سره ملازم دي او هغه دی وخت چې کوم حالات دي درې میاشتو کې یو ځل بعد 2000 روپے بده تا ملاويږي دا 75 روپے هغه 30 40 50 लाख کسانو لپاره دي چې دا 2000 روپے پر هډ با یا پر فیملی با مزدور کا احساس پروګرام نامې لاندې باور کوي جی دا خو چې کوم سرکاري سطح باندې چې کوم بیان جاری شو خو چې छोटे कारोबार के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज نو دا छोटे कारोबार په کې یاد کړی دي خو مزدور دغه نه یاد کړی زما په خیال تاسو مسلې به هم تاسو کوم ممبران دي دغه مسلې به هم د سره حل شي نه دا ما تاسو چې کله مطلب نن ما دا سټډي کوله دا 200 ارب روپے نو د 75 ارب روپے چې کم تاسو چې دوی دا شهر دی کې 50 ارب روپے جدا یو هډ کې ورکړي دي چې کم کمرشل میټرز چې دي چې 300 یونټ یا 5 کیلو واټ بجلی هغه تقریبا 30-32 लाख کنزیومرز چې دي دا واپډه هغه ته 50 लाख روپے په هغه مت کې به ایڈجسټ کیږي او هغه کې جما یو کاروباری یا یو دکاندار هم پکې نه راځي چې هغه کې شامل کې دي شي لکه دا نو کې څوک راځي دا سبزی فروش کې دي شي لکه 300 یونټ هونن سبا ته پته کنه کمرشل میټر چې دی کنه بل دا چې هغه شرط لګول چې 3 فیز میټر لبنه ور کوي نو نن سبا خدا څه پته کړه درزیم دی هغه نن سبا ماشين چې دی په بجلی چلی نو 3 فیز میټر نه کم خو یو دکاندار سره کمرشل میټر نه نو بیا موږ دا وایي چې زه خیر دی چاته خو به دا فایده ورسي چې 30-32 लाख کمرشل کنزیومر چې دي پورا پاکستان کې دا پورا پاکستان کې دي خالی صوبه سرحد کې خیبر پختونخوا نه دي نو مطلب دا چې ٹھیک دی د چا خو به اشک شوی وشي او بنیادی چې کم 75 روپے تاسو دا خیال دی چې په دې کې به زما دکاندار ته به څه فایده ورسي یا دکاندار به خپل کاروبار کې به سرمایه واچي یا نور باغ د صدا نو دا هغه شی نه دی تاسو د پاره او تاسو په ذریعہ پورا تاجرانو تم دا چې مزدور کا احساس پروګرام په حواله سره دا 75 ارب روپے دي د پرون خو تاسو دلته په خیبر پختونخوا کې هم د تاجرانو مشران چې کوم دي هغه د غسر ملاقات کړي وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره او هغه سره ناسته کړي د نو هغه هم تاسو له تسلیانه درکړي دي زما په خیال باندې په هغه کې هم هغه تاسو د چې کوم مشکلات دي د هغه احساس کړي دي او هغه احساس په نتیجه کې تاسو چې کوم یقین دهانی درکړي ده خصوصا د بند دکانونو کرایي چې د او نور چې کوم معاملات نو په هغه باندې هم خبرې شوې دي زما په خیال تاسو د دین خو مطمئن نه چې حکومت لګیا د مسلسل تاسو په دې معاملاتو باندې لګیا د کوشش خو کوي کنه ګورې جی محمود جان بابر صاحب کوشش شهاده پورې خو موږ بالکل انکار نه کوو throughout the سلوي خو یو شو چې کله لاک ډاون شروع شوه دی څنګه چې تاسو چې موږ میټینګونه هم کوو حکومت سره ملاویږو خبرې هم کوو موږ مذاکرات او لاره چرم نه د پرېخه پرون داغه اخري انجام دا چې وزیر اعلی صاحب سره ممکن آسو وزیر اعلی صاحب پرون ډېر خبرې وکړې ډېر په سکون زمو خبرې وره دي زمو بنیادی دوه خبرې پرون یو خبره وا چې بای 25% کاروبار چې کم بند دی وخت کې باقی ټول کولاو دي وای تعمیرات او کنسټرکشن والے سره ټول کاروبار کولاوشه نو او صرف لک شانته د شپه کاروبار داسي چې دا غیبان دی هغه کاروبار دي چې پاوی رشم نه ماته لکه گاډو شوروم باندې بسره شي په زرګر باندې بسره یا کټ یا بستری باندې بسره شي یا سپلو خرڅول ولا بسره یا کپڑے دکان کې بسره شي یا درزي سره بسره شي یا الکترونکس کاروبار دی نو دغه شاندغه کاروبارونه چې پدی رش نه رشي پیپل منډه کې خوراکي بازارونو کې داسې نو موږ دا وایو چې یو خدا موجوده حالات کې دا دکانونو کولاو کې چې روزه خلکو سره سرمایه ختمه شو یو خو هغه سرمایه هم سرکولیشن کې راشي بل بده رزق حلال هم غټي دوی موږ حکومت ته دا وایو چې بھائی یا خو دیتا
کدا غواړي چې موجوده حالات کې تاسو دکانونه نه کولاوي نو بیا دې ته یو هینډسم امداد ورکړي چې دې خپل کورونو کې کېږي او خپل کور خرچو چلي او خو ماته چې کومه یاره ده کدا شل 25 ورځې نور کاروبار بند شو نو خل دا ورکوټه تاجر با خپل سرمایه خوري او چې کله سرمایه اخړه نو د لاک ډاون چې ختم شو نو موږ سره به کم از کم 30-40 لاک دکانداران به بیروزګار پیدا شي چې هغوی سره به سرمایه ني هغوی به کاروبار نشي کولی او بل چې د چا پیسې ورکولي هغوی سره به جرګې او مارکې به شروع شي هغه به پیسې غواړي او پیسې خو به د لاک ډاون په وجه به خوړلي حاجي صاحب حاجي صاحب یو اخرنه یو خبره موږ حکومت له دا تجویز ورکړو چې به حکومت سره دی وخت کې حکومت یې ما سره پیسې نشته نو یو خو د فوري طور باندې سرکاري چې څومره جایداد دی کارپوریشن دی که کنټونمنټ دی که نور څومره چې دي د هغوی کرایه حکومت معاف کړي او مالکانو سره دا وکړي چې مالک ته دې ووایي چې خیر دی هغه د نیمه کرایه مالک پرېږدي او نیمه کرایه دی ورته حکومت کرایهدار له دې ورکړي چې د دکاندار لاس نیوی وشي درېیمه دا چې بغیر سود قرضې د خلکو له ورکړي چې د خلکو کاروبار وچلېږي حاجي صاحب لغون راته دا وایي چې په دې دکانونو کې موږ مخکې په دې باندې خبره کړو په دې کې ډېر زیات سامان پروت دی هغه سامان د خرابېدو هم اندېښنه ده په دې باندې چېرته خبره شوې وه ځکه چې دا ټول خلک دا پروګرام ګوري نو هغوی دا جی مامو جان زموږ دې وخت کې جګړه هم دغه ده چې لکه اوس کپړې خبره چې کله موږ کوو نو دې وخت کې ګرمۍ دپاره ټول خریداري شوې ده لکه د ښځو دپاره لون دی لټه ده یو نیم اټ چې 50,000 شي نه دي د خوراک سامان یادوم بهر ملکونه یو همدغه شان د خوراک کې کجوره ده اچار دی لکه روجي حوالې تاسو ګورئ دا هغه شي نه چې دا سیزنل دي که دا اوس دې وخت کې کلاو نه شو خاص نه شو نو دا به خراب شي نو یو خو به د دکاندار سرمایه خراب شي بل دا چې دې سره به نور مسلې به پیدا کېږي نو هغه خو چونکې حکومت خوراک حوالې سره لږ لاس نرم کړی دی نو دا شي نه خو کلاو شو دی ورځ دوه کې کجوره هم کلاو شوه اچار او مربې هم کلاو شي اوس ریډو والا لپاره به نوټیفیکیشن هم وشو خو که تاسو خیال وکړئ نو نن هم ریډو والا غریبانو شامت راغلی او پولیس والا 4 بجې نه پس هغوی نه پرېښوده هغوی کې ریډو والا هم غلطي ده حاجي صاحب ډېره مهرباني تاسو موږ ته وخت راکړو ما سره نور هم مېلمانې زه هغوی سره هم خبره کوم زه به کوشش کوم د تاجرانو بیل تنظیم چې کوم مشر دی مجیب الرحمان صاحب هغوی سره خبرې وکړو حکومت کې هم چا سره خبرې وکړو او پروډوسر صاحب وایي چې دلته شوی دی د ورکوټ شاندمې وخت راځو د دمې نه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله د نن پروګرام موضوع دی چې حکومت وایي چې موږ ورکوټي سوداګر یعنی تاجران چې کوم دي موږ د هغوی په سر باندې لاس کې خود د موږ هغوی دپاره پیکیجز راوړي دي یو ځای کې د 50 ارب روپو د پیکیج ذکر کیږي یو ځای کې د 15 ارب روپو د پیکیجز ذکر کیږي تاجران تنظیمونه چې کوم دي هغه هم حکومت سره ملاقاتونه کوي دا ټول چې کوم هغه خلک دي چې چا نه زموږ معاشره جوړیږي ورکوټي دکاندار دی د تړه باندې ناست دی چېرته غټ دکاندار دی په فرست فلور کې ناست دی په ځمکه باندې ناست دی چېرته هم چې کاروبار کوي دا ټول هغه خلک دي چې دا موږ ټول یو معاشره یو لږ غوندې موږ د دې جایزه اخلو چې حکومت څومره د دې کاروبار په سر باندې لاس کې خود کوم چې د پراپرټۍ مالکان دي د هغوی ته به څومره په دې کې نقصان رسي ما سره دویم مېلمه زما دی مجیب الرحمان صاحب د تاجرانو یو بیل تنظیم دی د هغې مشر دی او د پیښور صدر کې چې کوم تاجران دي د هغوی د دلته صدر دی او د په صوبه کې د جنرال سیکرټري دی مجیب الرحمان صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی ویم مهرباني خاجي مجیب الرحمان صاحب حکومت خو وایي چې موږ خو د ستاسو چې کومې ګیلې وې مخکې پروګرام کې تاسو ما سره راغلي وایي او وفاقي کابینې هم پر منظوري ورکړې د 15 ارب روپو هغه وایي چې موږ دا ورکړې دي نه علاوه 50 ارب روپۍ نورې هم وي نو حکومت خو لګیا دی تاسو سره دې وخت کې ملاتړ کوي زما په خیال زیاترې مسلې خو ستاسو اوس حل شوي وي که نه جان صاحب پهله خو ستاسو شکریه او الله مې عزت وکړه خبره دا ده چې دا صرف او صرف یو لالیپاپ ورکوي دا 75 ارب روپۍ چې کوم دي 15 ارب روپۍ په دې کې وي چې موږ درې میاشتې بیلونه معاف کوو د مای جون جولای ټیک شو هغې کې څنګه چې زموږ حاجي افضل بھائی تا ته ووایي دا به هغه دکانداران اوس چې دا دکانونه کولو شي د درې میاشتو بیل هغه هم د کوم د تېر شوي کال کوم د تېر شوي د مای جون جولای چې چا بیل راغلی دی دا به هغه بیل وي واپډې ته زموږ جمع کړي یو خبره ده بله خبره دا چې 75 ارب روپۍ چې کومې دي وي پشمار شمیرلې څو کارخانې دي
هغه ته 200 ارب روپے او نن چې 75% کاروبار کوونکي دکانداران دي د دې ملک معیشت چلی د دې ملک د پایه چلی ایت 75 ارب روپے باقي څنګه تا دې دلوي دا هغه دي چې دا رجستر مزدورانو ته موږ سره کو دکانونو کې یو مزدور رجستر نه دی موږ سره سلمانان دي نن یو سلمانی میاش پس بل سلمانی میاش پس بل سلمانی رجستر مطلب دا چې د غریب په توګه بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې رجستر او یادوي لکه یا انډستریز کې یا کارخانو کې چې کم دي کارخانو کې انډستریز کې هغه کې دي کې ماته سنشته ګوره زبردوی چې زما کم سلمان دی هغه مال تنخواه په زور کومه ما د پاره چې کومه درمیانه طبقه را او بیا بل خصوص د کې پی کې او بیا بل خصوص د پیښور چې دی ټول عمر د ملک د پاره هر ټیم په هر وخت کې قرباني ورکړي دي او به سره شانه په شانه ولاړ دي هر کله دوی کشکولي خدي او دوی ورکړي دا صرف تاجرانو سره لوبه کولی یو ډرامه را هیڅ نشته ور موږ دا وی چې موږ د پاره فوري د ګرانټ اعلان کوي هغه درمیانه طبقه چې چاته لاس شي خو دولې باقي موږ ته 15 تر 50 لک بور بلا سود قرض راکړي بیا دي کې وته موږ او خو سمته خو چې به دې وخت کې سمېدا سره په اربونو روپے پرتی دي په اربونو روپے پرتی دي تقریبا 100 ارب روپے پرتی دي هغه وي چې موږ 5 लाख रुपए पूरे शौकीन 2 लाख تخپلو خي 3 लाख به مونږ قرض ورکو قرض نه ورکو فری به ورکو او د 10 लाख روانه تر یو کروڑ روپو پوری د کی 50% دی خي 50% باندې موږ ته چې ګور هغه کارخانه لپاره دي زه دا موږ ته وی چې د زما په دکان کې د لسته کو مال دي نو ما سره دي لسته لګو سره لسته قرض راکې مونږ ته بلا سود قرض غواړو امدادوم ته نه غواړو دوی خو دی وخت کې صرف او صرف د پیښور نه د ټول پاکستان تاجرانو سره یو لوبه کوي لالی په ور کړی باقي په اون چې کوم ملاقات موږ کو تاګه نه تاسو کو په هغه ته هغه صرف او صرف زموږ په ځخونو باندې پټه کې خو دي موږ سروي خرجو شي سپلیم سټډي شي په ملاقاتونو باندې کونه پورې موږ ته ایسو نشول زموږ دکانونه بندي زمون کاروبار نه تبو برباد دي او مونږ ته لوی مشکل شری زتا محمود جان بابر صاحب دا خبر وره لوی مشکل نن هغه کپڑا چې کما یبزل چونکی زما کپڑی فیلډ سره کار دی د کپڑی خبر کوم د ټول پاکستان خبر کوم نن د ګرمه کما کپڑا چې راغلی را یو چې د بار نه کپڑا راغلی را په ګودامونو کې په دکانونو کې بند پرته را هغه باندې د وینو اجي مجيب الرحمن صاحب دا پوینټ لګ ځان سره یاد ساتي ښه زبل غونتی زما مرګره همکار او مسره یوزه صحافت کړي دي شاید امید صاحب ډیر سینیئر صحافي دی د پیښور هغه نه هم یو تاسو کوم بیا تاسو دوباره راځم شاید امید صاحب په پروګرام کې درته هر کله ویم مننه ډیره مهرباني تاسو وخت راکو تاسو هم ډیر وخت نه لګي ګوري د تاجرانو د حکومتونو د مسلې مونږ به یوځې په دې خار کې کور کولې او د شلو 15 کال زمونږ او شو هم دا خبره روانې دي هم دا خبر روانې دي اوس ګوري لګي کله چې د کرونا د مسله روچت شوی د حکومت لګي دي تاجران هم راغوختي و دا واړه سوداګر د ټولي سوسایټي 75% جوړیږي دا ډیر لوی تعداد دی نو حکومت چې دې سره کم لګیا دی ملاتړ کوي دي بیا هم نه دي مطمئن لکه په دې باندې تاسو په لسه تبصره کوي د حکومت په دې رول باندې جی ډیره مهرباني محمود صاحب ګوري لکه دا چې ان ډیټیل چې تاسو ګوري او کله چې د کورونا والا مسله شروع شو هغه ټیم ورپسې د وزیر اعظم صاحب مختلف سکتورو لپاره د اعلانات شروع کړو هغه ټیم موږ ته خبره کول چې دا اعلانات بجای دی چې د غټ سکتورو تاسو ورکې لګي او هغه اثرات چې کم لاندې پورې تر هغه چې کوم مزدورکش او مهنتکش طبقه دی هغه ته ډیر کم ورسي لہذا په کار د سټیټ فارورډ عوام ته پیدا ورکینو دا اول بکار دا چې څنګه چې اوس دا ما خبره وره دا مدیر صاحب ایگزیکټلی تکا پوزیشن دی پرونم د تاجرانو ملاقات شوه دی او د کې هم تکا د خبره کړه دی بکار دا چې بیا ته دا دلینو کې هم ریلیف ورکړي بیا ته څنګه چې دیو خبرو کړو یقینا بلا سود قرضې ورکول بکار دی چې د خپل کاروبار برابر کی ځکه چې دا دومره مده پورې چې د دکانونو بند دي او کاروبار بند دي شاید امید صاحب ډیر مننه ما سره اوسې پلیز ښه د اذان وخت شوی دی زموږ په ټي وي باندې اذان اورو بیا مخکې بوزو ګرانو کتونکو وخت شوی در کوټ شندمي رزو دمي نه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا هر کله د دمې ته د تلونه مخ کې شاهد حمید صاحب چې د خیبر پښتونخوا سینیئر صحافي دی او په دې ټولو معاملو باندې نظر لري د هغوی نه موږ ته پوسټ کړو چې د حکومت کوشش کوي په رښتیا که نه
چې په دې ورکوټي سوداګرو د تاجرانو په سر د لاس کې دی او دا کوم مشکل چې جوړ شوی بازارونه بندي دکانونه بندي ارڅه بندي آیا د حکومت کوششونه ټیک دي کنه هغه دی اصل لګیا دی ټایم تیری شاید امید صاحب بخنه غواړم هغه تاسو خبره ما کټ کړه ولګه خبر راته پوره کیږي جی محمود صاحب ګوري زه د شی چې ګورم نو دا دوه انګل سره ګورم یو خدای چې کم ټاپ کلاس دی او بیا لوست کلاس دی نو هغه لوست کلاس لپاره خو احساس پروګرام رالو هغه ته 12000 روپے ورکړی شو هغه سپورټ ورته ملاو شو دا چې کوم ټاپ کلاس دی هغه لپاره مختلف سکتور دي او سکتور ته گورنمنت چې کوم د خپل رقم پاکیج ورکړو مراد ورکړو هغه فائدہ هغه ته ملاو شو خو زه دا چې کوم وایټ کلر کلاس دی یا سفید پوسټ اپ دی هغه بارا کې تاسو ګوري چې هغه دکاندار دی یا عام سړی دی هغه ته هیڅ فائدہ نه ملاو شوی یا هیڅ ریلیف ورته نه ملاو شوی بکار دا چې یو بنچ مارک مقرر شوی چې دا یوټیلیټي بلونو کې مت ریلیف ورکړي شو دا شان چې کوم دا کرایه د دکانونو لکه مثلا سرکاري چې کوم جایدادونه د هغه ډېر د اوقاف د نورو هغه ته مصور هیڅ ریلیف نه ملاو شوی نو هغه ته بکار دا چې ریلیف ورکړي شوی خو هغه ته پر هم نه دي شوی دا ګړم چې کوم د غټ سکتور ته کوم مراد ملاو شوی دي تاسو هم وګورئ چې ډېر صنعتو کې کوم لیبر دی چې کوم محنت کش طبقه دی هغه د میاشت 15000 یا 16000 روپۍ اخلي هغه ته هغه نه ملاويږي نو لکه هغه تم ته پیدا اساس نه راغلي او چې کوم وایټ کلر کلاس یا سفید پوسټ طبقه دی هغه هم دغه شانتي پاتې شوی دی نو دا ګڼم چې ګورنمنت ته پکار دي چې تاسو نه لکړي دي تاسو دا وګورئ چې دا بل کال لپاره فدرل ګورنمنت 600 بلین روپیز هغه جوړی لګیا دی پی ایس ډی پی دا شانتي صوبایي حکومتونو مخبل بجټ او ای ډی پی چې کوم د تیاری لګیا دی نو پکار ده چې هغه کې کټ او کې ځکه چې دې ټیم کې د نالې او کوڅه چې کوم دا جوړول ضروری نه دی دې ټیم کې د خلک لوګي د لاسه مړکیږي لګیا دی پکار ده چې هغه ته سپورټ ورکړي هغه پیسې د ډایورټ کی دیکھو او د سفید پوسټ طبقه چې کوم دی میډل کلاس چې کوم دی هغه میډل کلاس سپورټ ورکړي ځکه چې د میډل کلاس بیک بون د هر سوسایټي او دې ته لګو مضبوطول پکار دی شاید صاحب ډېر خبره تاسو او کچلاري کوسي بیا هم کله جوړ شي او ترقیاتي کارونه به هم وشو چې کوم طریقې سره دلته زموږ ترقیاتي کارونه کیږي او په کومه طریقه باندې چلیږي هغه ماته معلوم دی تاسو ته معلوم دی کور مودان تاسو ډېر ښه تجزیه وکړو ډېر ښه تجویز هم ورکړو مجیب الرحمن صاحب تاسو نه به یو تپوس کول غواړم پروګرام مخکې بوزمه چې هغه چې کوم بازارونو کې دکانونو کې تاسو ماته لږ په اخرنی پروګرام کې خبره کړې وه چې داسې څیزونه پراته دي چې هغه خرابېږي لګیا دي او د هغې قیمت هم چې کوم دی نو هغه هم په عربونو روپو کې دی که تاسو دا ټوله صوبه راوالی په هغې باندې څه پیشرفت شوی دی بابر صاحب ما تا ته مخکې ویلي ګوره ټولو نه غټه خبره دا ده چې کپړه کمه پرته ده د ګرمۍ یو د پاکستان جوړله یو د انډیا نه د چین نه د دوبۍ نه کوریا نه راغلی ده هغه ګوره تا ته پته ده چې پخوا به زمونږ د میندو کمو دا کپړې کېښودې دوی ته به د بجو ګولۍ واچولې د 15 فروری نه دغه نوخار بازار بند دي شیرین کوټو جم بټې ټول ارڅه بند دي هغه کپړې لپاره موږ کمشنر صاحب ته وایي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ هغه ورکو بل هغه خبردار دی د خرابېدو بل خبردار چې دا مال کوم سره بوتي دکانونه خو کولو نشول نو کال لبا دا ګرمي خو بس ختم شي خلک کپړې باندې دي کال لبا دا موږ په نیم ریټ باندې خرڅو هغه د پښتکو ورځي موږ به دې سره تاسو زموږ مالونه به لکه روغو مال به موږ په 50 را باندې بدليږي مطلب چې دا ټول په مال به موږ په 50 لکه بدليږي وری اوټ اف فیشن بشي په دکانونو کې د ګوره ګارمنټس پروت دي جوړلي پرترا سپلې پرتی دي کېړې پرتی دي لون پوتې مردانه لون پوتې حجادي سره پاکستان کارخانه براتون کې کال کې نه چلی ولی چې کم مال ما سره پاکستانی کاټن لون بریزا وغیرہ پر ګرمه مال پوتې او ځ کال نه خرصوم نو دی وخت کوم زو د جمی مال اډر ورکو په نورو ملکونو کې نه د حکومت د هوش نه کاروالي او دکانونو د کولو کې بل خبردارا چې دا کرونا کم دبليو ایچ ای د حکم اویو ویلي دي سروې کړی دا چې دا به یو کال بندي نو خدا یو کال به دا کرونا یا یو نیم کال نو یو نیم کال به دا بازارونه دوی بند ساتي مونږه زموږ مشرانو پرون په وفاق کې دوی ته دا کړی چې به تاسو ټیمونه زیات کړئ او دا بازارونه کولو کې چې رش کم شي نن خو ته سبزی منډه ته لاړ شي نن خو ته پیپل منډه ته لاړ شي نن خو ته چوکیاتګر ته لاړ شي اشنغره ته لاړ شي درش یو ډېر لوی حقیر بوتي مونږ دا وایي چې دا دکانونه کو نه شول او دا تاسو خبره هم را رسیده چې یقینا دا مالونه چې اونځي نو کاروبار به مخکې څنګه زی کور مودان تاسو پوینټ هم راغو اوس به موږ خپل پروګرام مخکې بوزو موږ یو بل سیګمنټ هم ایخو چې د دام د خلکو د جیبونو نه د چینی په قیمتونو کې چې خو ساخته اضافه
اضافه کړی شوی او د هغې بیا تحقیقات وشو نو پته ولګېده چې هغې کې د حکومت خلک ککړ دي او په خپله دې حکومت د هغې په هکله باندې یو رپورټ جاري کړی او د هغه رپورټ نه پسې ویلو چې د خلکو له به سزاګانې ورکوو په هغې کې جهانګیر خان ترین و په هغې کې خسرو بختیار صاحب و په هغې کې د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ډلې مونس الهي او په ډېر زیات خلک وو خو هغې نه پس مو هم ګورو لګیو چې حکومت دا تحقیقات مسلسل وخت اخلي او هغه سزاګانو په هکله باندې چې کوم خلکو انتظار کولو نو هغه طرف ته حکومت نه دی را روان نو څه اندېښنو سره راوچت کړی دی ما کوشش کړی دی په پاکستان کې یو ډېر لوی انویسټیګیټیو جرنلسټ زما ملګری دی زاید ګشکوري د هغې نوم دی او هغه تاسو روزانه په ټي وي په چینلو باندې ګورئ هغې ډېر ښه تحقیقات کړي دي ما هغې سره خبره کړې ده زید گشکوری صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چینی کا بحران ہے جس میں جہانگیر خان ترین صاحب اور باقی لوگوں کا نام آیا اس میں کتنے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ پڑا اور کتنا اضافی منافع ان لوگوں نے کمایا جنہوں نے غریب کے جیب سے یہ پیسے نکالے؟ دیکھیں محمود جان صاحب سب سے تو بات پہلے یہ ہے کہ جو تحقیقات جاری ہیں اس سے پہلے انکوائری کمیشن نے ساری صورتحال جاری رکھی ہوئی ہے انویسٹیگیشن پہلے انکوائری رپورٹ بنی تھی جو کہ انکوائری کمیٹی نے بنائی تھی تو اب تک کی جو معلومات سامنے آئی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کم از کم 120 ارب روپے کی ایک اضافی منافع ہے جو کہ ان شوگر مل مالکان نے آج چینی مہنگی کر کے عوام سے براہ راست یہ پیسہ اضافی شکل میں نکالا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے تقریباً دسمبر 2018 سے آج تک چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ 40 سے 50% کے قریب بڑھائی گئی ہیں اضافی بڑھائی گئی ہیں اور شوگر مل مالکان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجوہات ہیں پروڈکشن کاسٹ بڑھی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے چینی کی قیمتیں 22 سے تقریباً 27 روپے پر کے جی بڑھائی ہیں جبکہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں یا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو مختلف اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ پروڈکشن کاسٹ اتنی نہیں بڑھی ہے 1 کلو پہ 53 روپے پروڈکشن کاسٹ آتی ہے جبکہ اب چینی کی قیمت پورے پاکستان میں 75 یا 80 روپے سے زیادہ ہے تو اس طرح انہوں نے یہ اضافی منافع کمایا ہے اب جو کمیشن کے سامنے مختلف معلومات رکھی گئی ہیں اس سے تو اتنا چٹا کٹا ان کا کھل رہا ہے جو شوگر مل مالکان ہیں پاکستان میں اس وقت 89 شوگر ملیں ہیں اور 9% تقریباً جی ڈی پی اور 700 ارب روپے سے زیادہ سالانہ ان کا کاروبار ہوتا ہے پاکستان میں ان کے سامنے یہ آ رہی ہیں کہ بے نامی ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ سینکڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہیں ٹیکس ایویژن کی گئی ہے 30 سے 35 ارب روپے کی اس کے علاوہ جو کاروبار کیا گیا ہے وہ 3000 سے زیادہ لوگ ہیں جو چینی کا کاروبار کرتے ہیں پاکستان میں ان میں انہوں نے 295 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اربوں روپے کی چینی کا کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے حتیٰ کہ ان کے نیشنل ٹیکس نمبر بھی نہیں بنے ہوئے تو یہ ایک صورتحال ہے دوسرا جو فورینزک آڈٹ ہو رہا ہے 9 شوگر ملوں کا ہے یہ تو ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے شوگر ملیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی شوگر ملیں ابھی اس انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا ان کو فورینزک آڈٹ ان کا ہو رہا ہے ابھی جاری ہے اور مزید انہوں نے ٹائم مانگا ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز یا مکمل طور پر تحقیقات سامنے آئیں کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو شوگر مل مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومت کا حصہ رہتے ہیں اور اس دفعہ بھی حکومت کا حصہ ہیں اور ان کی طرف سے جس طرح جہانگیر ترین کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہا کہ حکومت کا حصہ ہیں جو جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ پہلے ان کے لیے یہ مقرر کیا گیا 25 اپریل کو ان کی فائنل رپورٹ آئے گی فورینزک آڈٹ کی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا نیب نے کہا کہ ہم ان کی تحقیقات کریں گے اس کے بعد معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک معاملے کی تحقیقات ہو چکی ہیں اب مزید کی کیا ضرورت ہے اب پھر وفاقی کابینہ نے ایک کمیشن کو 3 ہفتے کا مزید وقت دے دیا کیا کسی کو بچایا جا رہا ہے؟ دیکھیے محمود جان صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انویسٹیگیشن ٹیم اور انکوائری ٹیم مختلف شوگر مل مالکان کے آفیسز میں گئی تھی ڈیٹا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے تو
वो पहले ही एक तासुर उभरा है, जिसका एक ऑफिसर का नाम सामने आया है कि वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। तो अभी रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं और यही मैसेज जहांगीर खान तरीन ने भी दिया है कि आखिर सिर्फ 9 शुगर मिलों का क्यों ऑडिट किया जा रहा है, क्या सिर्फ कमीशन उसको सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्यों कर रहा है। आया कि खुसरो बख्तियार की जो फैमिली है, जो मेजर बेनिफिशरीज हैं सब्सिडी और दूसरे मामलात में, उनका जो ऑडिट है दूसरी शुगर मिलों का क्यों नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो अख्तर ब्रदर्स हैं उनकी शुगर मिलें हैं, अब एक बड़े बड़े नाम हैं जिनकी शुगर मिलें हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं किया गया है। तो उनके दरमियान एक डिवीजन मौजूद है। शायद कुछ लोग हैं जो शुगर मिल मालिकान हैं वो हुकूमत का हिस्सा थे, अब शायद हुकूमत ने उनसे दूरी इख्तियार कर ली है। उनको तो टारगेट लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है 2-2, 3-3 शुगर मिलों की। बाकी कुछ लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं उन्होंने डिसोन तो किया है कि उनका शुगर मिल से कोई वास्ता नहीं है, हालांकि रिकॉर्ड में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं और उनकी शुगर मिलों को रियली फोरेंसिक के लिए वो नहीं किया गया, मतलब सिलेक्ट नहीं किया गया। अब देखना ये होगा जब ये रिपोर्ट सामने आएगी। और जो मेरी कुछ तहकीकात करने वाले लोगों से आफ्टर रिकॉर्ड बातचीत हुई है, उससे पता चल रहा है कि उनके रास्ते में बहुत बड़ी दुश्वारियां हैं फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शुगर मिल मालिकान ने अपने जो सॉफ्टवेयर थे वो अपडेट किए हैं, जिससे उनको ऐसा डेटा नहीं मिला जिसकी वो डिमांड कर रहे थे या करना चाह रहे थे। और ये सारी चीजें जिशकोरी साहब, मैं यहाँ पे अपना मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं लोगों ने, तो क्या इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि अब जो तहकीकाती टीमें हैं वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाएंगी? ये उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जिस तरह मैं आपको एक शुगर मिल का बताता हूँ, घोटकी में, जो कि खुसरो बख्तियार फैमिली उनको ओन करती है उस शुगर मिल को, तो वहाँ पर एक टीम ने जब रेड किया था, वहाँ से जो उनको डेटा मिला है, उनका ये ख्याल है, मेरी एक फोरेंसिक करने वाली टीम के ऑफिशियल से बातचीत हुई तो उनका ये बताना था कि डेटा उसको अपडेट कर दिया गया है। जिनके जो ओरिजिनल डेटा था या वो मुख्तलिफ शुगर मिल मालिकान आउट ऑफ द बुक शुगर का कारोबार करती हैं, जो ऑडिट एंड अकाउंट्स में नहीं आता है, या फिर टैक्स एवेजन के लिए, यानी कि जो बहुत सारा आउट ऑफ द बुक का मतलब ये है आम जबान में कि जो शुगर बाहर से वो बेच देते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता है, ना एफसीआर के पास ना उनके अपने सिस्टम के पास, लेकिन वो सारा पैसा उनके पास आ रहा होता है और कैश की शक्ल में ये कारोबार होता है। और अब जो अभी उनका इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों का ये ख्याल है कि 6.4 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि पाकिस्तान की एक साल की खपत से ज्यादा शुगर बनती है। पिछले 5 साल में इतनी जो चीनी है जो कि सैकड़ों अरबों रुपए की है, वो आउट ऑफ द बुक उससे कारोबार किया गया है, यानी कि उससे टैक्स को चुराया गया है इन शुगर मिल मालिकान की तरफ से। एफसीआर को और हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हुआ है। वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आउट ऑफ द बुक जो शुगर है, जो चीनी है, वो कैसे बेची गई है या किन को बेची गई है। जो ब्रोकर्स का नाम आ रहे हैं, 295 के करीब लोग हैं जो कि चीनी खरीद लेते हैं, मतलब अभी बाहर से ही उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल तरीन टास्क है जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है, और उसके साथ बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, इस कमीशन का हिस्सा हैं, जिनको पहले पैनामा की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी उसमें काम करने का मौका मिला, फिर फेक अकाउंट्स, और तो ये तीसरा बड़ा ऐसा इन्वेस्टिगेशन का फोरम है। फेक अकाउंट्स के बाद पैनामा के पास अब जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है, अब इनके पास 3 हफ्ते का काफ़ी टाइम है, जो काफ़ी टाइम है। ये बात जो आपने की, क्योंकि हुकूमत के लोग हैं, शायद कोई बातचीत हो रही है, अंडर हैंड कोई डील हो रही है, इसमें इसको तासुर को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद इससे ये होगा कि बहुत सारी और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने का
अभी तवक्को की जा रही है, जिस तरह डेट का है, लोन पर उस कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, इससे पहले पावर की आई, तो साथ ही नैब ने भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो महमूद जान, एक चीज़ बड़ी अहम है कि नैब पहले ही 3 शुगर मिलों की तहकीकात करता रहा है, लेकिन उसको कुछ हासिल निकाल वहाँ से नहीं हुआ। या तो वो बड़े लोग थे जो हुकूमत का हिस्सा थे, उनकी शुगर मिलें थी। 2017 में हारून अख्तर फैमिली की शुगर मिल थी तांदियावाला, उसके खिलाफ तहकीकात बंद कर दी नैब ने। फिर एक तहकीकात अभी भी जारी है जो रेफरेंस तैयार है, लेकिन साल हो गया उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो शमीम अख्तर जो कि कज़न हैं जहांगीर खान तरीन के, उनकी शुगर मिलों के हवाले से है। अच्छा। नैब उसकी तहकीकात कर रहा है। और इसके अलावा एक हक पाऊ शुगर मिल है, उसकी भी नैब तहकीकात कर रहा था, उसका रेफरेंस इस वक्त अदालत में है। एक सवाल जहन में जैद किशकोरी साहब, ये जो नैब, हम देखते हैं कि नैब के पास केस आते ही उस पर काम रुक सा जाता है, ये तासुर क्यों बन रहा है कि हम नैब पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकते करप्शन की इंक्वायरीज और उससे कुछ निकालने के लिए, ऐसा क्यों है? देखिए, जब आप अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी करते हैं जिससे सवालात उठ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। इससे मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पिछले 30 केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको अगर आप मिसाल के तौर पर लें, तो उनमें 95% जो बिग थे उनकी नैब के मुख्तलिफ अदालतों में नैब ने उनको अपने पास रखा। जो फिजिकल रिमांड होता है, फिजिकल रिमांड के फौरन बाद उन तमाम की मुख्तलिफ अदालतों से जमानतें हो गई। और ये नैब का क्लेम है कि जो 32 केसेस हैं हाई प्रोफाइल केसेस, उसमें 800 अरब रुपए की मुबैना खुर्द है जिससे कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। लेकिन उससे मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि 95% ये परसेंटेज बहुत बड़ी है, जो कि नैब के या तो प्रोसिक्यूशन सिस्टम पे सवाल उठाती है या फिर कानून में कोई ऐसा झोल है जिससे नैब की गिरफ्त नहीं हो पाती, या फिर नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये जो चीनी का मामला है, क्या हुकूमत इस पे डर जाएगी? क्योंकि अगर कुछ और ऐसे लोग निकलते हैं जैसे जहांगीर खान तरीन साहब जैसे लोग हैं, तो हुकूमत को कितने लोगों से महरूम होना पड़ सकता है? देखिए, जो स्मार्टली प्ले किया है, एक तो आप खुसरो बख्तियार फैमिली की 4 शुगर मिलें हैं और इनका पाकिस्तान की शुगर मिल में एक मेजर वो है, जिस तरह इनको सब्सिडी भी आपने देखा, तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब सब्सिडी इनको मिली है। प्रोडक्शन इनकी इतनी ज़्यादा है, वो हुकूमत का हिस्सा है और उन्होंने ये प्ले किया था कि उसने रिज़ाइन कर दिया, और जब क्राइसिस आया और सारी चीज़ें, फिर उनको दोबारा हुकूमत ने एक और वफाकी वजारत का कलम दे दिया है। तो अब वो भी इसका हिस्सा है। उसके भाई भी जो फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब से जहाँ कुछ सब्सिडी मिली है शुगर मिलों को, जिनमें उनमें उनकी भी शुगर मिल थी, वो भी। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि अगर आप माजी में देखें, खुद पीटीआई का यही बयानिया रहा है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप जब खुद हुकूमत में बैठते हैं और बिजनेस भी करते हैं तो फिर उस पर सवालात उठते हैं। तो आप लोग सवाल यही उठा रहे हैं। अब आया कि उसकी तो सिर्फ एक ही शुगर मिल है जो कि घोटकी में उसको किया गया है, वो मेजर उसकी शुगर मिल नहीं है। यही एक वजह है कि जहांगीर तरीन ने जो सवाल उठाया है वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। वो ये समझते हैं कि तमाम शुगर मिल की फोरेंसिक होनी चाहिए और बहुत बड़े जो मेजर बेनिफिशरीज हैं वो भी सामने आने चाहिए, जिन्होंने सिर्फ उनकी 3 शुगर मिलों का क्यों फोरेंसिक हो रहा है, बाकी और बहुत सारे लोग हैं जिनको होना चाहिए था। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है। अब ये ऑडिट रिपोर्ट, जब फोरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आएगी, उस पर उसकी रिकमेंडेशन क्या होंगी, क्योंकि हुकाम तो ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो मसला सामने आएगा वो टैक्स मैटर्स हैं, वो टैक्स इवेजन किए गए हैं, आउट ऑफ द बुक चीज़ें हैं और अननेचुरल ग्रोथ है शुगर मिल मालिकान की, जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से भी और दोनों हाथों से पैसे कमाना। एक तो एक्सपोर्ट के पैसे गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके, और शायद अब हुकाम जो तहकीकात कर रहे हैं उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि वो कुछ शुगर एक्सपोर्ट ही नहीं की गई
और हुकूमत से यहाँ सब्सिडी ले ली गई है। जी जो जी पॉलिसी वो बनाते हैं वो खुद उसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, जो बहुत सब्सिडी शुक्रिया, बनाने वाले होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैद गिशकोरी साहब, आपने वक्त दिया, आपने ये बात भी बता दी कि ना सिर्फ गरीब पे डाका डाला गया है बल्कि हुकूमत के ख़जाने को भी लूटा गया है, और ये सब कुछ उन लोगों ने किया है जो कि इस वक्त हमारे इलीट क्लास कहे जाते हैं, जो बड़े लोग समझे जाते हैं पाकिस्तान में। ये सब कुछ गरीब ने नहीं किया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ग्रान को तुमको जमुंग दनन प्रोग्राम अवल दो च वरकुटी सौदागरों दपारा हुकूमत तरफ से पर कम ऐलानात कड़ी पर आगे बांधे सुम्र अमल दरामद शवे दे, और दो मदा खबर है कि द कम खलको द चीनी पर मत की द गरीब पर जेब बांधे डाका चोले व मुंह पर आगे बांधे टोल तफसीलात तासु मखी तरोड़ सबब द खैर नवी मौजू सर ब्यास तासु मखी राजू तर आगा वक्त पूरे मुंग और टोल खलक पर दुआ किया साथी अल्लाह पामान।